السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د واده په لومړۍ شپه باندې ناوې ښځه کونډه شوه ځکه چې د واده په لومړۍ شپه باندې ظالمان کور ته راوښتي دي او د واده زلمی په چاړه باندې خلال کړی دی او ډیر سخت ظلم یې ورسره کړی دی. ملګرو دا د واده زلمی په څه ګناه کې قتل شو ځکه چې د شپې ورپسې خلک راواختل او په خپله کمره کې حلال کړو او هغه دوران کې ناوې په چغو چغو باندې وجړل، خو ناوې له دا دمکي خو ورکړې وه کو تا چغې ووهلې نه تا هم قتلوو. ملګرو تاسو کو ځان د دې نه پوره خبرول غواړئ نو مهرباني وکړئ، کو تاسو زموږ چینل کې نه وئ نو زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسي. ملګرو دا درناکه او افسوسناکه واقعه په بونو کې را پیښه شوې ده چې هلته کې د واده په لومړۍ شپه باندې د واده زلمی نامعلومو کسانو په چاړه باندې حلال کړی دی او ډیر سخت ظلم یې ورسره کړی دی. هغه هم د واده په لومړۍ شپه باندې په خپله کمره کې حلال کړی دی. ملګرو دا کسانو پسې په دیوال باندې راواختل او تمانچې ورسره لاس کې وي او د ناوې د پاسه هم تمانچه کېښوده او ناوې ته دا ویلي دي کو تا غږ وکړو نو تا هم قتلوو. نو ملګرو ناوې د یره لاسه چغې نه وهلې او خاوند یې وله په کټ کې راسملو او خاوند یې وله سر کټ کړلو او د هغې نه پس هغه خلک وتښتېدل. ناوې ټول حقیقت بیان کړو او ناوې په چغه چغو باندې وجړل چې زه خو په واده په لومړۍ شپه باندې کونډه شوم، ما څه خو ډېر غټ ظلم وشو. ملګرو د هغه واده زلمي د مور پلار تازه انټرویو مخې ته راغلی ده. هغو دا ویلي دي چې نه زموږ چا سره دښمني شته، نه چا سره څه پټ پوله پټۍ شریک دی او نه چا سره جنگ جګړه کړې ده. اخره ور دا کسان د کوم ځای راغلل؟ موږ د حکومت نه همدغه مطالبه کوو چې تاسو زر تر زره هغه ظالمان گرفتار کړئ او هغه ظالمانو نه دا تپوس وکړئ چې تاسو د واده زلمي سره دومره غټ ظلم اخره ور په څه وجه باندې وکړو. ملګرو واقعي چې ډېر غټ ظلم شوی دی. ملګرو دا زما ویډیو بس تاسو ډېره خوښه شوې وي د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي.